السلام علیکم ملګرو. عمران خان اخر د خپل پارټۍ غدارانو ته آخری وارننګ جاری کړی دی چې اوس هم وای تاسو سره موقع د خپل غداری پرې دی پارټۍ کې ګوربدیان ختم کوي ورنه پارټۍ نه به مبهر کم د پارټۍ چې کم دستاسو ممبرشپ ته هغه به دستاسو ختم کم. عمران خان چیف جسٹس قاضی فیض عیسی ته هم اهم پیغام جاری کړی دی. عمران خان مذاکرات کوي او کنا دی حواله سره هم اهم اپډیټس دي. د مذاکراتو اختیارات عمران خان چاله ورکړي دي پاغه هم تفصیلا خبره کو. الکارډ ټرس کیس اور عدت نکاح کیس باندې هم سماعت شوه دی. مولانا الرحمان صاحب شھباز شریف سره د ملاقات نه پس محسن نقوی سرہ هم ملاقات کړی دی. آیا مولانا صاحب پی ټی آئی سره دی یا مسلم لیگ نون سره دی؟ په دې باندې هم ډیر غټ سوال اوچتیږي. د لاهور چیف جسٹس د مریم نواز حکومت ته غټ سرپرائز ورکړی دی. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول ډومبه د عمران خان په کیسونو باندې خبره کو چې د عمران خان کم کیسونه چلیږي. په لاهور هائیکورٹ کې الکادر ټرس کیس باندې سماعت شو. سماعت دوران عمران خان صحافیانو سره گفتگو کړې دي، خبرې کړې دي او ډومبه د خپل پارټۍ حواله سره پیغام جاری کړی دی چې پارټۍ کې څومره هم ګروپ بندي ده او داغه د پاره اخري وارننګ هم جاری کړی دی چې پارټۍ کې پی ټی آئی کې څوک هم ګروپ بندي کوي نو دا ګروپ بندیان دي ختم کړي او د پارټۍ نه به کچری دی دغه رنګ ګروپ بندي کوي او د پارټۍ خلاف ورزي کوي یا پارټۍ کې غداری کوي نو د پارټۍ ممبرشپ په ختم کم دی بزه د پارټۍ نه بهر کم. وای تاسو لړ معلومه چې کله الیکشن او شون الیکشن نه پس پی ټی آئی کې مطلب غداری هم کې دا زیاتو کسانو پکې ګروپونه هم جوړ کړي وو. نن عمران خان بیا پرون عمران خان بیا دغه ټولو له اخرنی وارننګ جاری کړو. جی سرګوده جج باره کې کپتان وی چې جج فیصله چې جج کما خپل فیصله کړی و چې زه جج خپل وی چې زه دای پریشرایز کړی یم، زه پریشر کیږم چې کم جج هم د پی ټی آئی ته انصاف ورکړي نو هغه جج پریشر کې راځي یا یو صحافي د پی ټی آئی حواله سره خبره کوي د پی ټی آئی په حق کې خبره کوي نو هغه صحافي هم گرفتاریږي. او عمران خان چیف جسٹس قاضی فیض عیسی ته هم په دغه صحافیانو سره گفتگو دوران پیغام جاری کړو چې ملک د قانون بالادستی قائم کړه. چیف جسٹس ته ویلي دي چې ته په ملک د قانون بالادستی قائم کړه او زه سلوټ کوم د سرګودې جج ته. عمران خان وی چې ټول قوم د سرګودې جج ته د اسلام آباد های کورټ شپږ ججز ته کوم چې خط لیکلو او د سپریم کورټ درو ججز ته سلوټ کوي. ملک صرف اوس د سرمایه‌کارۍ په وجه باندې بچ کېدی شي او سرمایه‌کاري ال راځي چې په ملک استحکام وي، په ملک امن وي، په ملک سیاسي استحکام وي. او پاکستان کې تیر شوی یو کال کې ټول کمه سرمایه‌کاري شوې ده. کله چې پاکستان آزاد شوی دی هغه نه پس دومره کمه سرمایه‌کاري نه ده شوې کمه چې په دې کال کې وشوه. عمران خان مذاکراتو حواله سره ویلي دي چې سپریم کورټ په مشوره مونږه نورو سیاسي جماعتونو سره مذاکرات کولو اختیار چې کم دی محمود اجگزی ته ورکړی دی کوم چې د اپوزیشن تحریک مشر هم دی. د مذاکراتو باره کې غلط بیان دي نه کیږي. عمران خان او وی چې د چیف جسټس بنډیال په مشوره مونږ پی ډی ایم سره مخکې هم مذاکرات وکړل خو بیا هغه مشرانو ته وای منظور نو او بیا وای مشرانو دا فیصله وکړه چې ترسو جسټس بنډیال وی نو تر هغه به الیکشن نه کیږي. یعنی فیصله دا مشرانو ناراضي فیصله وای د بره ناراضي نو بیا وای مونږ ولې سیاسي جماعتونو سره مذاکرات کوو دا غي وای څه فائدہ نشته دی. الکارډر ټرس کیس کې اډیالا جیل کې سماعت شو. دا سماعت 21 جون پورې ملتوی شوه دی. عدت نکاح کیس کې هم پرون سماعت شوه دی. دا سماعت هم 21 جون پورې ملتوی شوه دی. جج چې کوم دی ویل دي چې په 21 جون باندې به د خاورمانه او داغه د وکیل پیشوي کچري هغه پیس نشو نو زبا سابقه ریکارډ ګورم او سزا معطلی باندې به فیصله کوم. جی شھباز شریف سره ملاقات نه پس مولانا صاحب محسن نقوی سره هم ملاقات کړی دی او په دې ملاقات ډیر زیات سوالات هم دا اوچتیږي چې آیا شھباز شریف او محسن نقوی مولانا ته څه پیغام راوړی دی، څه پیغام ولا جاری کړی دی او آیا مولانا د مطالبات منی کنه، آیا مولانا د سره رضا کیږي او کنه. بل طرف ته اپوزیشن اتحاد سره هم د مولانا صاحب خبرې اترې روانه وي. اپوزیشن اتحاد کې پی ټی آئی هم شامل ده نو آیا مولانا ډبل گیم کوي، آیا مولانا دای سره دی یا پی ټی آئی سره دی؟ د دې حواله سره اس قسم مولانا صحیح قسم بیان نه دی جاری کړي چې دا ملاقات ولې شوی دی محسن نقوی او شھباز شریف مولانا سره ولې ملو شوی دی. جی بل لاهور هائیکورټ مریم نواز ته غټ سرپرایز ورکړی دی. لاهور هائیکورټ الیکشن ټریبونل د پاره 8 ججز تعینات کړي وو. د حواله سره بیا لاهور هائیکورټ ویلو چې مریم نواز حکومت ته دغه نوټیفیکیشن د خط کې دغه نوټیفیکیشن د منظور کی چې هغه نوټیفیکیشن د پنجاب حکومت نه منظورولو او ای ولوي کچری تاسو حکومت ججز ول ویلو د لاهور هائیکورټ کچری تاسو دا نوټیفیکیشن نه منظوروي نو دا موږ منظور وګرځو. نو اوس جج چې کوم دی لاهور هائیکورټ د طرف هغه نوټیفیکیشن منظور ګرځولې شوی دی. هغه نوټیفیکیشن چې کوم دی منظور ګرځیدل دی او الیکشن کمیشن دغه نوټیفیکیشن اوس په سپریم کورټ کې چیلنج کړو. مطلب دا خبره دا و چې دوی ججز به موږ په خپل
مردۍ باندې تعینات کړو هغه ججز به موږ واخلو چې کوم ججز زموږ خبره مني زموږ په فیور کې فیصله کوي خو هغه رنګونه شو جي نو دا لاهور هایکورټ مریم نواز ته یو غټ سرپرایز ورکړی دی په دې ویډیو کې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جي والسلام